الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرامو د رد الالحاد درسونه روان دي. مغربي فکر فلسفه بیانېږي. نن درس کې دوستانو دوه درسونه موږ په تنقیحاتو باندې تیر کړل. مختصر یو څو تنقیحات 450 تنقیحات موږ تاسو مخې ته بیان کړل چې ملحدینو سره کله دعوه جواب دعوت دی نو اټیکینګ کوئ. څه کوئ؟ دا میدان کله چې تاسو نن سبا وخت کې مناظرې کوئ نو اټیکینګ به کوئ، دفاعي لوبه به هېڅکله نه کوئ چې بس هغه اعتراضات کوي او ته به جواب ورکوي او بیا به هغه ته چې جواب ورکوي هغې به بل اعتراض کوي بس ناست دی. نه ډایرکټ ته به اعتراضات کوي. ستا د ژوند څه مقصد دی؟ دا کائنات ولې پیدا شوی دی؟ موږ ولې موجود دي؟ د دې ځمکې او د اسمان، د دې ځمکې او د دې نور، د دې ځمکې او د سپوږمۍ دا فاصله چا ناپ کړې ده؟ دا څنګه داسې منظم انداز سره انسانان پیدا کېږي، انسانان پناه کېږي؟ یو معمولي څیز دا یو معمولي د کار څیز دی، دا هم جوړونکی لري. دا دومره کائنات ځان دپاره خالق نه لري. ام خلقو من غیر شیء ام هم الخالقون. آیا بغیر د خالقه پیدا شوي یاستئ که تاسو ځانونه پخپله پیدا کړي؟ دا دواړو کې نه موږ پخپله ځانونه پیدا کړي او نه موږ بغیر د خالقه. دوستانو نو تاسو به په دې باندې څه کوئ؟ اعتراضات به کوئ. خو دوستانو دې سره سره به تاسو د الحاد مبادیات پیژنئ. جدید الحاد دا د مغرب نه راوتلی دی. چېرته نه؟ مغرب نه راوتلی. زموږ د نن درس خلاصه او عنوان هم دا دی چې دا د مغرب نه راوتلی. تاسو به د مغرب ګونو پیژنئ. ته چې کله ستا یو معاشرې سره د اختلاف دی او هغه کومه فتنه چې د کومې معاشرې نه راوتلي هغه معاشره باندې به ځان پوهې. دوستانو هیومنزم څه ته وایي؟ په دې کې به موږ وضاحت کوو. سوشلیزم څه ته وایي؟ کمونیزم څه ته وایي؟ سیکولریزم، لیبرلیزم، دا ټول به تاسو د مغربي فکر فلسفه کې وپېژنئ. کله چې تاسو دا عنوان او دا مضمون یاد کړو نو تاسو ته به د مغربي قوم په باره کې ډېرې خبرې مخې ته راشي چې اوسه پورې تاسو د ده نه څه وایي؟ بېخبره وایي. تاسو ته پته ولګي چې هلکه اعتراض کوي ملحد تا ته پته ولګي چې دا د دې فلسفې نه متاثره دی، د دې نه متاثره دی. هر څه کتاب کې موجود دی. صفحه نمبر 129 تعارف د مغربي فکر او فلسفې. نو دوستانو دونه به تاسو وایم چې په مغربي قوم درې ادوار تېر شوي. څو مغربي قوم څه ته وایي؟ یورپي قوم، کوم چې یورپ دی، اروپا ورته افغانان وایي. دا دې باندې درې ادوار تېر شوي دي. یو عهد قدیم دی چې یو نشاط ثانیه دی او یو عهد جدید دی. عهد قدیم، نشاط ثانیه او عهد جدید. دا به نه سبا تپوس کوم درې ادوار دي. څو درې ادوار؟ په دې باندې به وضاحت کوو. هر څه په کتاب کې موجود دی. عبارت شروع کوم مولوي صاحب سره. تعارف مغربي فکر او فلسفه د عهد قدیم، نشاط ثانیه او عهد جدید وضاحت. شابس. د یورپي اقوام تاریخ په درې ادوارو باندې مشتمل دی. اول عهد قدیم قوم چې قبل از تاریخ نه شروع کیږي. قبل مسیح چې موږ ورته قبل از مسیح نه شروع کیږي او د قرون وسطا اخري صدۍ پورې قرون وسطا اخري صدۍ ته بعضې علما کرام 15مه وایي او بعضې 15مه صدۍ پورې 15مه صدۍ پورې عهد ته څه شی ویلی کېږي؟ څه ویلی کېږي؟ عهد قدیمه. زما په دې خبرو لکه چې موږ صاحب نه پوهېږي. دا عهد د 15مې صدۍ پورې زمانه ده. د دې عهد خصوصیت څه شی دی دوستانو؟ نو په دې عهد کې مذهب ته غلبه حاصله وه. څه وه؟ مذهب حکمران و. مذهب په معاشره باندې په حکمرانانو بس مذهب ته غلبه. کوم مذهبونه دوستانو؟ که هغه قدیم یوناني مذهب او که هغه رومي بت پرستانه مذهب او یا د قرون وسطا د عیسایي یا یهودي مذهب. په دې وخت کې زموږ معاشره کې مذهب اوس هم غالب دی. څه دی؟ دا موږ د یورپ خبره کوو. د چا کوو؟ د یورپي قوم خبره کوو. زموږ معاشره کې الحمدلله مذهب به تر قیامته. ولې؟ زموږ مذهب کامل مذهب دی. څه دی؟ زموږ مذهب یو تهذیب ساز مذهب دی. زموږ یو داسې مذهب دی چې دې کې ټول قوانین چې جوړ شوي دا د وحي په زیره جوړ شوي. په الف باتا کې څوک تبدیلي نشي کولی. دا چې کوم تهذیب د اسلامي په ده کې د انسان فطرت موجود دی. د انسان د فطرت دپاره دا څه دی؟ دا مطابق دی دوستانو. نو زموږ تهذیب کې الحمدلله څه تبدیلي نه راځي. خو دلته چې کوم موږ د مغرب خبره کوو نو د 15مې صدۍ عهد زه به تاسو نه تپوس کوم چې د عهد قدیم خصوصیت څه شی و؟ تاسو به څه ووایئ؟ لنډ ووایئ مذهب غالب و په هغه معاشره کې. څه مذهب غالب و. دې خصوصیت دی. عهد قدیم مو پېژندلو د 15مې صدۍ پورې زمانې ته عهد قدیم وایي. د دې خصوصیت څه شی و؟ مذهب غالب و.
نشاط دویم دور د نشاط ثانیه د دې څه وضاحت دی د دې څه خصوصیت دی دا مې وضاحت درکړه. دویم دور نشاط ثانیه او د دې عهد خصوصیات د 15مې نه واخله تر 18مې صدۍ وسط پورې زمانې د 15مې صدۍ نه واله د 18مې صدۍ د وسط زمانې ته دې ته نشاط ثانیه وایي دوستانو. دا زمانه د زمانه ده دا د هیومنیزم ابتدایي زمانه ده. هیومنیزم څه ته وایي؟ انسان پرستی. په پښتو کې موږ د هیومنیزم تعریف ته کو انسان پرستی. د انسان دی وی انسان ته په دې 18مه صدۍ کې پته ولګېده چې زما زه خود مختار یم، څوک نشته چې مانه تپوس وکړي. د خیر او د شر زه په خپله خالق یم. چې موږ څه ویو د خیر او شر تخلیق شوي دي، اختیار یې تعالی درکړی دی. که ښه دې وکړو ښه انسان به یادېږي او که بد دې وکړو بد انسان. دی وی نه زه به که ښه مې خوښی زه به ښه ځان له تخلیق کوم او که بد مې خوښي زه به ځان له بد. د هیومنیزم دا فلسفه باندې خلک نه پوهېږي. دی وایي یاره انسانیت د ټول نه لوی مذهب دی. چې انسانیت دې کې دا خلک دا تاسو به اورېدلي وي دا زموږ معاشره کې ده و انسانیت د ټول نه لوی څه معنا مطلب دا انسانان د خپل ځان له چې څه تخلیق کوي دا وایي د خپل خوښه ده. که شراب خانې ته ځي هم دا ښه انسان دی دا ځان له دا عمل تخلیق کوو. که انسان مسجد ته ځي دا هم د ځان له دا عمل تخلیق کوو. انسانیت نو موږ ویو نه دا تاسو دا ناره غلطه ده چې انسانیت د ټولو نه لوی مذهب دی. اسلام دوستانو امن دی، سلامتیا ده دوستانو. په دې کې وضاحت ټول موجود دی. عبارت بیا وشا بس په دې دور کې په مغربي قوم کې بیداری پیدا شوه. د دوستانو دویم دور د نشاط ثانیه او د 15مې صدۍ نه واله دې نه شروع کړه. د 15مې صدۍ نه واخله تر 18مې صدۍ وسط پورې زمانې ته نشاط ثانیه وایي. دا زمانه د هیومنیزم ابتدایي زمانه ده. په دې دور کې په مغربي قوم کې بیداری پیدا شوه. د مغربي قوم کې بیداری څنګه پیدا شوه؟ دوی پادریان به ګرځېدل چې چا سره به کتاب ونیو څه به کو کتاب به دې سوځو یا به دې سمندر ته لړه. ولې هغې ویلې د بایبل د تشریح حق او د علم حاصلولو حق چا سره نشته. دا به صرف پادري کې مارټن لوتر په دې کې پیدا شو. مارټن لوتر د تاریخ پیدایش ته 1483 د پکې تحریک شروع اسلام مذهب پر دوی ویل یار د علم حاصلول د هر چا حق دی. یوازې د پادري داسې مواري نه ده چې ورسو کی دا د بایبل تشریح کې موږ هم کولی شو. په دې وجه دوستانو دوی د مذهب په دې قوم کې بیداری رااله چې کې په مغربي قوم کې بیداری رااله دوی د مذهب د قید نه آزاد کو. نو مذهب خود ساخته او انجیل هغه بایبل نه دی. انجیل هغه مقدس بایبل هغه مقدس انجیل نه دی کوم چې په حضرت عیسی علیه السلام نازل شوی. دوی په خپل لیکلي دي. په بایبل عهدنامه جدید چې ده کې ویش کتابونه دي. څو ویش 14 پکې د پولس دي. پولس هغه سړی چې دا يهودي و د ځان به عیسائی ثابت کو. اوس ټول عیسایت یې پس روان دي. څلور اناجیل ته ویل کېږي. اول متی دی، دویم مرقس، دریم لوقا او څلورم یوحنا. دا څلورم انجیل په یوحنا کې په خپله وایي چې د عیسی علیه السلام ډېر اقوالو موږ نه دي راجمع کړي. که موږ راجمع کړي وای موږ سره به په دنیا کې به دفترونه کاغذونه به ختم وي. نو موږ وایو چې دا اناجیل تاسو خو وایو چې متی دی، مرقس، لوقا او یوحنا. نو دا خو د دې د شاګردانو دی د عیسی علیه السلام انجیل څه شو؟ که دا د عیسی علیه السلام انجیل وي خو د عیسی علیه السلام په نوم به وی که نه. دا خو د شاګردانو اقوال لا جمع کړي دي. لکه زموږ مفتي صاحب درس کوي ته موږ ټول شاګردان څوک یو قول لاوالي څوک بل قول لاوالي. خو دا خو د ټول اقوال به کم وي چې مفتي صاحب په خپله ولیکي او ټول اقوال پکې راجمع کړي چې بھائی دا زما کتاب دی. داسې ته وکړه دوستانو عقل دی ته وایي دوستانو. نو د دې عهد نو دوستانو دوی په مغربي قوم کې بیداري څنګه پیدا شوه چې مارټن لوتر په دې تحریک شروع کړ. مخکې یو عبارت د نشاط نه مخکې په مغربي معاشره کې مذهب ته یو مقام حاصل و. په قوم کې د الله تعالی وحي او د قیامت تصور موجود و. د نشاط ثانیه نه وروسته په مغربي فکر باندې د انساني عقل او الحاد او ساینس غلبه راغله چې تر نن زمانې پورې جاري ده. د نشاط ثانیه اهمترین تحریکات په نشاط ثانیه کې اهم تحریکونه مخې ته راغلل. مسلمانانو د مخکې نه د قدیم یوناني فلسفې ترجمه کړې وه. منګه د یونان فلسفه منګه ترجمه کړې ده. د ارسطو په کتابونو چې منګ شرح نه وی لیکلی دي یورپ ته والله که فایده اخیستلې وي. ارسطو، فارابي، ابن سینا دا چې څونه د ارسطو د شرح چې څنګه فارابي او ابن سینا زمونږ دی دغه لیکلي دي دوستانو. سقراط خو مخکې تېر شوي دي که نه. خو د دې استادان دي. سقراط د افلاطون دغه دی استاد دی او افلاطون د ارسطو استاد دی. زمونږ د مسلمانانو لکه فارابي دویم د ابن سینا دریم مقام لري په وړ دنیا باندې چې په وړ دنیا باندې دا درې دي په منطقو کې چې په فلسفه کې اول ارسطو دی. دا صغرا او کبرا، کاز افیکټ، علت، معلول دا ولې ذکر کړي دي. دا د علت او د معلول خبرې وروسته کېدای شي راشي پکې چې هغه له درې خبرې مخې ته رالي. یا به ټول موجودات
واجبات ګڼي یا به ټول ممکنات ګڼي یا به څه وي بعضې به ممکنات وي بعضې به واجبات وي. نو په واجبات کې چې واجب الوجود یو پکار دی چې د ده په څه وي په ده کې دا خصوصیت موجود وي چې دا معلول وجود ته راولي. دوستانو خپله په خپل ژبې په هغې باندې خبره کوم. ها نو دوستانو په دې نشاطي ثانیه کې موږ څه کړي د ارسطو دا شرح موږ لیکلې وي عربي ژبې ته منتقل کړې وي. زموږ د عربۍ ژبې نه دوی څه کړي نه انګلیش ته نه فرانسوي ته جرمني ته هغه ژبو ته. دا یورپي قوم ګر انګریزي ژبې سره ډېر سخت نفرت کوي. هغوی په خپله ژبه کې ته لاړ شه بلجیم ته چې لاړ شي تا باندې به دا خپلې ژبې در باندې زده کوي جرمنیان در باندې خپلې ژبې په انګریزي ژبه کې سره خبرې هم نه کوي. هغوی د خپلې ژبې سره دونه محبت ساتي دوستان. او مخکې زه شابه هغه مقامي ژبو ته ترجمه شو. په دې زمانه کې د مذهب د قید نه انسانانو ځانونه آزاد کړل. د عهد قدیم نه واخله تر نشاط ثانیه پورې سفر په دې کشمکش موجود و. عهد قدیم او نشاط ثانیه دا کشمکش چې مذهب ته لاړ شو که څه وکړو جدیدیت طرف ته لاړ شو خو مذهب خود ساخته و مذهب خود ساخته و ځکه ته خلک وتل. زمونږ مذهب خود ساخته نه دی زمونږ مذهب محفوظ مذهب دی والله تر قیامته به دا مذهب غالب انشاءالله. چې انسان پرستی غالب او د دې دلیل څه شی دی؟ د دې دلیل دا دی چې په انګلینډ کې په یورپي قوم کې چې اسلام څنګه په تیزۍ خورېږي داسې یو مذهب نه خورېږي. وجه څه ده؟ دا حق دین دی دوستانو. ورشئ ګرجې موږ واغېستې الحمدلله مسلمانانو ګرجې واغېستې مسجدونه چې جوړ کړو سینماګانو نه موږ ویغېستلې څه وکړه مسجدونه ته جوړ کړو. مسلمان قوم چې په هر ځای کې وي دا غیرتي دی دا خپل عبادتګاه نه خرڅوي. الحمدلله دا موږ په دې افتخار کوو. ولې الحمدلله موږ خو د دنیا نه خبر یو د جرمني نه خبر یو د انګلینډ نه خبر یو د ټول یورپ نه خبر یو چې اسلام څونه ولې مذهب څه شی دی د انسان د فطرت مطابق دی امن دی پکې سلامتیا دی د هر څه حق پکې معلوم دی دوستانو. الله اسلامي نظام راوړي چې نن درته والله که په دنیا کې دونه چرته یو چا سره ظلم ذرې برابر ظلم وشي په مغربي معاشره کې د مذهب قدر ختم شي یا صرف انفرادي زندگی پورې محدود مذهب هلته اوس انفرادي زندګۍ پورې تا ته وایي د سیکولریزم نظریه دا ده مذهب وایي ستا ځان ته مسله د اسمبلۍ طیبه راوله څه وکړه مذهب مولوي صاحب ته کښېنه جومات کې ته ډېر ښه سړی بس الله الله کوم اجتماعي فیصلې به د عقل په بنیاد کوو څه به کوو دې ته سیکولریزم وایي فصل الدین یعنې دولت وروسته تعریفات را روان دي. دریم عهد جدید دی دریم دور عهد جدید د 19مې صدۍ نه واخله تر زمانه حال پورې د مغربي فکر 19مې صدۍ نه واله تر دې پورې اوسه پورې 2025 دی که نه دې ته عهد جدید ویل کېږي چې عهد جدید مو څو پېژندو د 19مې صدۍ نه واله د اوسه پورې د عهد جدید ویل کېږي. اول عهد قدیم و 15مې صدۍ پورې نشاط ثانیه کشمکش 200 کاله کشمکش و په دې کې دوه ډلې پیدا شوې یو تجربیت پسند و بیا یو اقلیت پسند و هغې باندې وروسته خبره روان ده. د 19مې صدۍ نه واخله تر زمانه حال پورې د مغربي فکر دریم عهد دی کوم ته چې عهد جدید وایي. د دې عهد خصوصیت دا چې په دې عهد کې عقل پرستي رشنلیزم دې ته وروره عقل ته بس ترجیح حاصله ده په عقل بار څه تلي نو دوی اوس مذهب هم د عقل په تله تلي رښتیا او د مابعد طبیعت په باره کې ته څنګه دا په عقل تلي دا خو د ماورای عقل خبرې دي د جنت تصور دی د جهنم تصور دی دوستانو دا څه شی دی دا مابعد طبیعت خبرې دي دا په عقل کې نه تللی کېږي دوستانو. که ته وایې چې زه طلبه نو ته ما ته ماضي وتله په عقل باندې بیا به ماضي نه انکار کېږي بیا نه کېږي. که ته وایې چې زه په عقل باندې طلبه ته دې په زرهاو شیونه دي په عقل باندې نشي معلومولی نو بیا به څه کوې نه به انکار کړې نه هغې دپاره خپل دلایل دي هغه څنګه ثابتېږي دوستانو. په دې عهد کې په مغرب کې د مابعد طبیعیات څیزونو په باره کې یا یې انکار وکړو او یا یې غیر عقلي وګڼل وایي دا د انساني حیات نه بهر کړل. اوس جنت او د جهنم تصور وایي داسې ګپ شپ دی د الله تصور نعوذ بالله وایي ګپ شپ دی مونږ نه ګپ شپ نه دی دوستانو. مغربي اصطلاحات او د هغې تعریفات څومره مغربي اصطلاحات دي لکه اوس موږ تاسو ته څومره مغربي اصطلاحات دي لکه هیومنزم نشنلزم سیکولرزم لیبرلزم دا اصطلاحات د تحریف شده عیسایت پیداوار دی. تاسو په څه وایي دا اصطلاحات د تحریف شده عیسایت پیداوار دی. بایبل هغه مقدس انجیل نه دی کوم چې په حضرت عیسی علیه السلام باندې نازل شوی و دوستانو. ښه په مغربي دنیا باندې تقریبا 1000 کاله د 699 کالو پورې د چرچ حکومت و. په دې دوران کې د چرچ تعلیمات په تحریف شوي عیسایت باندې قایم و. اوس دوه ډلې دي عیسایان غټې یو پروټسټنټ دی یو کیتولیک دی. پروټسټنټ مشر مارټن لوتر دا به درنه سبا اورم ګوره دا ستاسو د درس حصه ده. د پروټسټنټ مشر څوک دی مارټن لوتر د دې خپل ځان له بایبل دی دا به زده کوئ خاندئ او کار څه کوئ خو دا نومونه به زده کوئ دا ستاسو په الحاد باندې ځان پوهول غواړئ که دا خبرې ته یو کالجي ته وکړه به تاسو لاس به دې ښکل کړي چې بوډا دا دی دا نور پاسې جاهلان دي. دا بجلیګر مو صاحب خبره نه ده موږ ته څه وایي
اته ته وي ته جاهل قال الله قال رسول چې وي ته جاهل چې څوک میته چې کوي دا ځل پړل کوي ها نه ته دا اصطلاحات ساده وخت ضرورت دی ته په منبر دا اصطلاحات بیان کړه تا دا 98% کالجان ناسي والله چې متاثر کیږي نو والله مولوی سے پويږي په دې خبر باندې ما په خپل یو قسم کنه په دې دا هغه باندې په دې ماشين نظام د کیپټالیزم نور سره خبرو کړه ما ته مفتي صاحب معاشيات دی ویلي دي هم د دې موضوع د برکت ما خو شکر دې دونه په خبرې ضرور دی د خصوصیت دی او دغه دي څورته وي دا د بنیادونه دي چې دي دا بنیاد دی دا بیمه پالیسی بنیاد دی سودی د بانک دی دا کرنسی کاغذ دی ما دا بنیادونه دا لري تا نه دا څه شي اشتراکي نظام دی دا د کیپټالیزم دی تا نه سر اوچت نو په دې خبرو ها دا څونه اصطلاحات چې دوستانو نو اوس عیسایان په دوه ډلو دي سو پروتستانت او کیتولیک د یو بل ته کافر وچی وي یو بل سره مناظره کوي یو بل ته د ځان له بایبل دی د پروتستانت ځان له بایبل دی موږ سره چې کوم بایبل دلته پروت دی مرکز کې کوم چې ما سره دی دا د کیتولیک دی چې دی کیتولیک د پروتستانت بایبل چا لیکلی دی سمیر د ویلي مارټن لوتر د 95 اعتراضات کړي په چرچ ولت وړاندې کړي چې پادریان دې باندې جواب راکړي 95 اعتراضات یې کړي هغه به د کوپر پتو لګیدل خو بیا خلک مذهب نه تنشین است بغاوت کو بس پادریان دی اوس پادریان شي ولی پادریان ظلم کو کوپرنیکس عمر قید کو کوپرنیکس باندې پابندي ولګول غلیول د عمر قید کو عمر قید کې مرشو هغه ورته چې کائنات مرکز د انور دی تاسو مکند د عیسایانو عقیده و چې بایبل د دوی د عقیده لرل چې کائنات مرکز تاسو مکدا غلیول ورته ویلې ما هم په پانسي کې قران روان وخت تاسو نه معاف کړو مکه وخت په دې وجه دا زمنګ لکان چې یورپ ته لاړ شي مذهب غلطي عیسایت کړی دا ادا په موږ راځي چې مولا څه دی ابل جو راغی یاره مولا ارزخ ورک ختم کړی دی مېرا میدان ته الف لام میم شروع کې ستانه شروع ما ورته میراث مثلا مخه تک میدان ته ما ستا ټول پروفیسورانو ته چیلنج ستا ټول ډاکټرانو ته په دې کې بره په ساته ته مرته را دي شي هر پروفیسور هر ډاکټر چې دا ځل بهر وي دا اسلام کې کوته وي د اسلام ترجمانی کوي را دي شي ماته د باب مراسخه یو مثلا زبر د پلاس بیتو کا مولا بوله را دي ماشاءالله زه ورته الکه د مولا خپل ارزښت دی ګور تاسو د امریکای معاشري ته لاړ شئ امریکای دا سوال چې تاسو باندې وشي چې مولا څه کړی دي ته ورته د مولا ضرورت دی تا بچو له قران خې دین درته خې راشه ته د عیسی ته تاسو کوي د بایبل یو دوه درې آیاتونه ونی شي ویلې راشه هندونه تاسو کوي مهابارت بګو گیتا یو دوه درې آیاتونه ونی شي ویلې راشه ته مسلمان بچو درو تاسو ته دعاګانې ومرته قران په مې دا د علماء کردار دی په امریکای معاشره کې امریکا په دنیا باندې حکمرانی کوي کنه پادری ته نه دی ویل چې تراشه ماته اټم بم جوړ کا اټم بم د ساينسدانانو کار دی ټول د پاکستان د مسلمانانو سرمایه موږ په دې کالجونو یونیورسيټونو باندې وخوړل ورو چرته نه پکې نیوټن پیدا شو نه پکې آینسټاین پیدا شو موږ د سپوږمۍ موږ سره بالکل یو سکند په فاصله کې ده یو سکند چې د رڼا رفتارو کې سپوږمۍ تر موږ سره دونه نشته سټلایټ چې موږ پکې پیاز ټماټر هلته وکړو موږ چینته یو چې ماما ته دا سټلایټ راکې چې موږ پکې د خپل پیاز او ټماټر سپوږمۍ ته ولګو نو دا شرم پکار دی چاته د تعلیمي ادارو والا ضرور دي کالجونو نشټر والا زه خپل الحمدلله نه مې مفتي ته ضرورت چې باندې راوړم نه مې شیخ الحدیث ته زه په الحمدلله خود کفیل ما الحمدلله زه څه شم خود کفیل خو ته په دنیا سره چې سترګو کې نشي اچولې تاسو څه کړی اسلام لپاره کوم ما ته وخه چې تا اسلام ته څه کړی پک 50 ملکونو سو ورځ د قیامت به د دې خلکو سوي لاس یو زمنګ د مسلمانان موږ به دې ګروان نه نیو موږ ټول په دې حساب موږ وخت کېږي موږ دغه یو کار کوو خو په میړان او خو په فخر سره کوو نو د دوی کار څه دی کار دی مطلب مې دا دی چې د مذهب په مذهب مې خبرو کړه چې وایي مذهب وګورځو خو مذهب خود ساختو زما او د مذهب ضرورت شته دی دوستانو ښه دې ځکه زما خبر روانه و مخکې ځه شابسي د دې سره د چپ وابسته مذهبي پیشواګانو روایت و دا ډېره خطرناکه وه دوستانو زمونږ داسې روایه نه ده موږ قسم په خدای موږ مسلمانان علماء کرام دا رحمت دی څه دی رحمت دی والله قسم درته خورم چې دا رحمت دی زمونږ بچي فی سبیل الله قرآن زده کوي فی سبیل الله دین زده کوي خو لیکن که یو بچي نه ډاکټر جوړې که یو انجینر جوړې او که دا تاسو ټول کاروبار ته ووتلې نشو وتلې ولې نشو کولی نو څه به کېږي دا ستا دا مسجدونه به دي دا مدرسې به دي شړ دي څوک باندې چې قرآن به وي څوک باندې چې په تا جنازه وکړي څوک باندې چې تا ته نکاح وتړي څوک باندې چې تا ته څه وکړي میراث تقسیم کړي حدیث پاک دی وایي دوه کسان به راشي دی به میراث تقسیمول غواړي
دی به یو ته وایي چې یاره دا راله تقسیم کړه، بل ته به وایي تقسیم کړه. داسې بس داسې یو څوک بني چې دله دا میراث تقسیم. دوستانو دا وخت را روان دی، به موږ الحمدلله اوس علماء کرامو کې د خدای پاک نورم جذبه پیدا کړي چې خپل د دین خدمت کوي. دوستانو ښه په نره سره نو د یو د عیسایت خود ساخته مذهب دی، یو زمونږ اسلام کامل مذهب دی او تهذیب ساز مذهب دی دوستانو ښه، او د دې حفاظت ذمهواري الله غسره دوستانو. شابه د دې سره د چر سره وابسته مذهبي پیشواګانو آمرانه رویه اختیار کړې وه. د مثال په طور عام انسانان به د چرچ د حکم سره اختلاف نشو کولی او نه ورته د دې حق حاصلو. به بل تعلیم حاصل کړي په هغه معاشره کې هر انسان چرچ ته محتاج و. که کوم انسان به کوشش کولی چې تعلیم حاصل کړي یا د بایبل په تعلیماتو ځان خبر کړي نو هغوی ته به مختلف سزاګانې ورکولې. تشریح ته نه پرېوستې، سزا به یې درکوله. د قرون وسطا پورې په یورپي معاشره باندې د کلیسا غلبه وه. ټول اختیارات د پوپ پادري په لاس کې وو، تر دې پورې چې د جنت او آخرت د نجات هم د پادري په خوشنودۍ باندې و. او دا زمانه د یورپ تاریخ دور و. په هغه زمانه کې مارټن لوتر تاریخ پیدایش 10 نومبر 1483 دی. دا ګوره هغه وخت به زده کړي دا ذهن کې به کینی، دا بار بار وړو خپل ستاسو ذهن ته کینی. د پروټستانت تحریک آغاز وکړو. د دې تحریک مقصد و چې د بایبل تشریح هر سړی کولی شي او دا د جرمني و. په 15مه صدۍ کې تیر شوی دی. اول تحریک مارټن لوتر شروع کړی و د مذهب ازادۍ په نوم سره. د نوم څه ورکو تحریک ته اصلاحي مذهب په نوم مذهب ازادي، هر سړی به د مذهب ته کولی شي. دا پادریان چې دي دوی پادریانو سره به دي فلاسفو مناظرې کولې، څه به کولې، بل دوی به داسې کار کو دا غوړي روخیارو دا فلاسفه دوی به د عیسایت خلاف کتاب ولیکو، نوم به د اسلام ولیکو، مذهب به ولیکو، نو پادری نه به پیسې وکړو، انعام هم وصول کو، هغه به ورته پیدا غم ورکو، تقریض به ورکو چې والله ابا د اسلام خلاف نه و، به د دې خلاف خو مذهب ویل دغه پاتې کولو ولی مذهب پاور کیو. دوستانو دا اوس ریچارډ ډاکن اوس ژوندی دی چې دی د یو کتاب لیکلی دی ګاډ ډیلیژن. د دې معنا دا ده نعوذ بالله د الله نوم یو دوکه ده چې دی دا وایي د الله نوم یو ساینسي مفروضه ده، موږ په دې تنقید کوو. د په خپله باندې یو دغه سره مناظره کړې ده پادري سره جوابات ته مناظره واورئ. شابه ریچارډ ډاکن اور پادری مناظره. عیسائیت خود ساخته مذهب باندې سیندانان او فلسفه اعتراضات شروع کړي وو. څونه فلسفه دي د سره د عیسایت د تسلیث قائل نه دي یا د کفارې قائل نه دي، او داسې جاهلان دي چې لکه څنګه چې هوښیار هندوان دي د سره دا مذهب نه مني چې دا غوا د دوی مور ده، چې دا او ورته چې غوا د مور د کور ته ولې نه ولې ټوله دنیا د غوا غوښه خوري او تا د مور جوړه کړې تی سوټي خوري او تی څه کې میتیزس کې شرم پکار دی. تاسو په خپله باندې دغه اورېدلي دي سوې لکه ریچارډ ډاکن د پادریانو سره مناظره وکړه. د ریچارډ ډاکن د سوالاتو جوابات پادري سره نه و. د هغې نه وروسته ریچارډ ډاکن یو کتاب ولیکلو د خدای فریب. هغه یې ګوره بیا په دې وجه متنفر هم شي د مذهب نه د خدای نوم نه نعوذ بالله د ګاډ ډیلیژن د دغې لیکلي مناظره. ریچارډ ډاکن سوال کوي د پادري نه آیا عیسی علیه السلام د الله تعالی زوی دی؟ پادري بالکل عیسی علیه السلام د الله تعالی زوی دی. ریچارډ ډاکن الله تعالی خپل زوی ولې مړ کړ؟ خپل زوی څوک مړ کوي؟ کوم پلار غواړي چې خپل زوی مړ کړي؟ پادري الله تعالی د انسان د فائدې لپاره سلیب کو قتل کړو، د دې لپاره چې انسان د ازلي ګناه نه ځان خلاص کړي. کوم چې د آدم علیه السلام د وجې نه شروع شوې ده. بایبل دا عقیده ده چې انسان ازل نه ګناهګار پیدا کیږي، د آدم علیه السلام د وجې نه انسان موږ انسان پاک پیدا کیږي. ته سوچو که دې عقیدې ته ته چې د اسلام ته د طالب العلم شي، د تقابل یادیان طالب العلم شي، بیا تا ته د اسلام خوبیه نه اسلام تا ته وایي ته پاک پیدا کیږي او نور مذهبونه ورته وایي چې ته ګناهګار پیدا کیږي. ته لا پیدا شوی نه وایي تا ګناه کړې، دا اوس عقل مني. خطا ګناه وکړه ګناهګار هم پیدا شو، ستا ګناه هم بیا بل دپاره بل ستا ګناه معاف کړه، دا اوس عقل مني. عیسی علیه السلام یې پانسي کو، هغه بې ګناه، هغه څه ګناه کړی، خو پاک دی، پیغمبر دی، هغه څه ګناه کړی چې ستا دپاره دې ګناه نصیبه خبره ده. دوستانو ډاکن الله تعالی عقلمند دی او که نه پادري بالکل ډاکن پې سوال وکړو چې ته وایې چې دوی زموږ د ګناهونو دپاره دی وکړو، نو آیا الله تعالی عقلمند دی او که نه دی؟ پادري بالکل د الله تعالی عقل کامل ترین دی. الله تعالی عقل کامل لري دوستانو. دا چا ویلي؟ دا ورته پادري ویلي چې ډاکن پې بل سوال کوي. د الله تعالی عقل کامل ترین دی، نو بله لاره ورته ولې نه راویستله؟ دوی ولې پانسي کولو؟ بله تجربه به کړې، کوم پادري به پانسي کړی وی که نه، کوم بل څوک به یو باچا به پانسي کړی وی که نه، د سره پانسي کولو ضرورت نه و، بله یو لار به یې رایستلي وی که نه. نو فبوهت الکفر فبوهت پادري سره د دې خبرې جواب نه و، ځکه پادریانو په عیسایت کې د ځان ناقایص شامل کړي وو. د دې وجې نه په خلکو کې د مذهب خلاف یو جذبه پیدا شوه چې مذهب سره د انسان د عقل
جوابات نشته نو هغوی الحاد په لاره باندې روان شو. نن ګوره ستا ته چې بچي درنه سوال وکړي مسلمانان کفر فتوې پې مه لګوئ، دا درنه الحاد ته ځي، تا کښېنوه او د ده ذهن سازي وکړه. دا د وخت ضرورت دی. که ته وایې چې والله زه به ټاپې ولګوم، والله نن سبا ستا دا ټاپې څوک نه مني، ټاپې جب کې تېروي، دا د کفر او د اسلام دا درته وایم. په ټاپو ستا نن سبا څوک نه هېرېږي. د ملا ټاپو نه خبره وتلې ده. دا ټوله دنیا ټیک ټاک استعمال، سوشل میډیا استعمال، دا د کفر او د الحاد نه نن سبا ډک شو. د ده مخنیوي وکړو. دا د ټولو مسلمانانو د علماء کرامو د ټولو مکاتب فکر دا ذمهواري ده. ما درته څه ویلي چې شیعت زمونږ ورسره هغه داسې اختلاف ورسره چې په الله کې ورسره موږ اختلاف لرو شیعګانو سره. هغوی د علي رضي الله تعالی عنه د اولوهیت قایل دي، یعنی په الله کې موږ سره د اختلاف، د هغوی زموږ نه زیات الحاد طرف ته روان دي. ښه عیسایان ته وګوره چې هغه کې موږ د اختلاف ورسره لرو په توحید کې، که نه هغوی ټول لاړه الحاد ته واوړېدل. نو نن سبا د ټولو مذاهبو لپاره چیلنج څه شی دی؟ الحاد دی. خپل بچي مسلمانان به څنګه د الحاد نه بچ کړي، او چې مذهب ته یې راولي بیا به د مذاهبو چې یو سړی ووتو د مذهب نه، د مذهب د دایرې نه بار شو، نو که هغه عیسایي وي او تا ولې د اسلام حقانیت بیان کړو، دا به ډایرکټ راځي او بیا به څه کېږي؟ دا به مسلمانېږي. ځکه بیا به د مذاهب علم تحقیق به کوي، څه به کوي، او چا به د قرآن مطالعه کړی شروع کړي، بیا ډایرکټ به کلمو مسلمانېږي. چې کوم کتاب په اصلي حالت کې موجود دی قرآن دی. الحمدلله. نو جدید مغربي فکر فلسفي بنیاد او اساس دا هیومنیزم دی. څه دی؟ هیومنیزم دی، انسان پرستی په پښتو کې ورته وایي. د هیومنیزم تحریک اصل په اعتبار سره د وحي الهي او هدایت رباني ضد دی. د دې تحریک مقصد په عیسائی معاشره کې تصور د مذهب ختمولو لپاره دا نظریه پیش کړې شوې ده. انسایکلوپیډیا اف ریلیجن اینڈ ایتھکس کې ورته اشاره کړې شوې ده. دا په انګریزي ژبه کې به ورپسې ترجمه په فلسفه کې هیومنیزم هر طرف ته د فطریت ربانیت ضد دی. دا یو داسې فلسفیانه رجحان دی په دې کې د انسان تجربات او تشریحاتو ته اولین مقام حاصل دی. دا په دې خبره اصرار کوي چې د دې لپاره انساني علوم کافي دي او وحی له ضرورت نشته. انسان ته اول تشریحات په خپل تجربات او عقل په فیصله کوي. دوستانو د هیومنیزم وضاحت د جدید مغربي فلسفي اساس او بنیاد په هیومنیزم باندې قائم دی. څومره جدید فلسفي او افکار او نظریات او اصلاحات چې ایجاد شوي دي، د دې ټولو نه وروسته د هیومنیزم فلسفه ده. په نورو لفظونو کې هیومنیزم ته تاسو د مغربي تصور او فکري بنیاد هم ویلی شئ. یورپي فلاسفه وایي اصل انسان په 18مه صدۍ کې پیدا شوی دی، یعنی انسان آزاد دی، د چا د حکم پابند نه دی. هیومنیزم ته انسان پرستی وایي. اول هیومنیزم په مطالعه کولو سره انسان یو څو دغه موږ ذکر کړی دی. د هیومنیزم په مطالعه کولو سره انسان دې نتیجې ته ورسېږي چې هیومنیزم انسان د خدای په مقام باندې فایز کوي. څه معنا؟ هیومنیزم انسان د خدای په مقام باندې فایز کوي. دویم نمبر هیومنیزم د ټولو مذاهبو په مقابله کې یو داسې مذهب دی چې په قوم کې د انسان پرستش کیږي. تاسو به اکثره اورېدلي وي چې انسانیت د ټولو نه لوی مذهب دی. دریم په هیومنیزم کې د انسان د پرستش طریقه هغه نه ده کوم چې د الله تعالی د عبادت ده. څلورم د هیومنیزم مطابق هر یو انسان په خپل ځان کې یو خدای دی. په هیومنیزم کې د مذهب هیڅ قدر او قیمت نشته. د هیومنیزم تاریخي پس منظر د هیومنیزم د فلسفې د هیومنیزم په اړه کې څو نکات بیانېږي. دوستانو هغه واورئ. یو څو نکات دلته بیانو. اوله نقطه یو امریکي فلسفي چارلس لیمنټ په خپل کتاب فلسفه انسانیت کې د هیومنیزم وضاحت کړی دی. دلته یو څو نکات بیانول غواړو. د هیومنیزم د فلسفې اوله نقطه چې دا دوی وایي مابعد الطبیعیات یا په ساده الفاظو کې داسې ویل چې په داسې څیز باندې یقین کول چې په هغې کې هر قسم مافوق الفطرت موجودات دي، مثلا لکه خدای، فرشتي، جنت، جهنم وغیره چې دي، دا صرف فرضي قصې دي. هیومنیزم څه وایي؟ وایي دا چې ټولې فرضي قصې دي. دوستانو په حقیقت کې هیڅ نشته دی. دا تمام موجودات او ټول کائنات مستقلا بالذات د مادي او د انرژي د باهمي اشتراک د تعامل نه پیدا کیږي. د دې نه وروسته نه کوم ذهن شته او نه دا خبره موږ 2021 کې لیکلې وه که نه. بیا اوس چې مناظر دا ملحدین راشي به دقه وایي دا د باهمي اشتراک د تعامل نه به دا ماده پیدا کېږي او داسې کار کوي او داسې انسانان ته پیدا کېږي. بس عقل به دې ورته کار کوي. د دې نه وروسته نه کوم ذهن شته او نه مطلق خدای شته دی. بس دا هر څه په خپله پیدا کېږي او دې ته دوی نوم ورکړی د مرکب تام، مثال اور، اوبه، هوا، خاوره، دا ټول یا بعض داسې انداز سره جمع شي چې د هر یو کیفیت د یو بل نه جدا وي او د بل کیفیت په تیزۍ سره مات کړي او یو نوی اعتدالي کیفیت پیدا کړي او بسایط د هیوله خپل صورت نوعیه پرېږدي او یو نوی صورت ترکیبي جوړ کړي او هغه نوی صورت د دې مرکب کافي عرصې پورې محافظ وي
او دا نوي صورت باقي پاتې شي نو دې ته مرکب تام وایي. د هیومنزم د تعریف دویمه نقطه هیومنزم اوله نقطه څه شی شوه؟ دا وایي چې څونه مابعد طبیعت عقاید دي دا فرضي قصې دي چې دي فرضي قصې دي. حقیقت کې څه نشته دی. دویم هغه دا چې د هیومنزم انحصار او مدار په ساینسي علومو او قوانینو باندې دی. د هیومنزم مطابق موږ انسانان په دې مادي کائناتو کې اوسېږو. دوی وایي انسان د یو خاص ارتقا د وجې نه جوړ شوی دی. راغلی دی دا اول چینجي و ماده چینجي ته منتقل شوه، چینجي نه بیا لاړه سمندر کې په مزه مزه بیا چیرمخکی شوه، بیا په مزه مزه میان شو، په مزه مزه بیا غټ میان او بیا ډز ځمکې ته تېراله، ځمکې ته دا تدریجن کېده بیا دوستانو شادوګان شو. شادوګانو کې اوس زموږ د تر زامن څلور قسمه کې ژوندي دي، ګوریلا، بنماس، چمپینزي او انسانان. دا د تر زامن دي خو دا موږ نه یو، دا د ملحدینو تر زامن دي. چا؟ دا د ملحدینو تر زامن دي، زموږ نه دي. دی وایي 15,000 کاله مخکې د دنیا پیدا شوې ده. څو 15,000 کاله 15,000 کاله مخکې د دنیا پیدا شوله. دوی د اکثر ملحدین په دې نه خبر. موږ ورته دا پهل انسان چې پیدا شوی دا سړی او که ښځه وي، نه سړی او نه ښځه وي. دا لا چې یو ښځه ده نه بیا څنګه انسانان پیدا کېدل؟ دې کې څه ماشین چا لګولی نشته. د پهله انسان ډېټا دی سره چا سره؟ ملحدینو سره نشته ورسره ډېټا، موږ سره ده. دی به تا رسۍ په شادوګانو بزوګانو باندې ودرېږي او اخره کې به دې په چینجو ودرېږي. په څه شي؟ په چینجو. دا چینجي زموږ ابا او اجداد دي. چا؟ د ملحدینو. روح او نفس او شعور نشته دی. دا انسان د دماغي تعامل نتیجه ده. یعنی نفس انساني مراد روح ځان ته ټول روحاني وجود نه لري چې روح ځان له وجود لري. دوی د روح نه انکار بلکې دا د دماغ یو عمل دی. او ساینسي توجیهات به بیانو په روح باندې. هیومنزم په دې خبره یقین لري نفس انساني تشخص روح او جسم یو څیز دی، بل څه خاص وجود نه لري. نو دوی وایي چې د مرګ نه وروسته نه څه قسمه شعوري حیا شته دی. نه دویمه نقطه ده چې انسان روح او د جسم نه دی جوړ شوی، بلکې صرف مادي جسم دی کوم چې د ارتقا په وجه پیدا شوی دی. کله چې دویمه نقطه دا ده چې په ساینسي علومو باندې دوی ایمان لري چې د ساینس په فارمولو ثابت شو. دا به منو چې د ساینس نو د ساینس موضوع تاسو ویل چې څه ده؟ د مخلوقاتو دریافت کول، نه چې د خالق دریافت کول او نه د جنت دریافت کول. ساینس کله د الله نه انکار کړي، ساینس کله د جنت او جهنم نه انکار کړي. دا موضوع نه ده دوستانو. کله چې ختم شو نو هر څه ختم شو. انسان هغه د کوم چې په نظر راځي او روح په مشاهده کې نه راځي او نه روح چا لیدلی دی. او دوی مابعد طبیعت ما فوق الفطرت څیزونه قایل نه دي. د هیومنزم د تعریف درېیمه نقطه انسان پرستي ده. د انسان پرستي څه وایي؟ د دې وضاحت کوي شابه. دوی وایي د انسان مسایلو د حل طریقه انساني عقل. انسانان یو نو موږ ته مسایل موجود دي، دا په سال کو نو موږ د وحي په ذریعه حل کو، د وحي په رڼا کې حل کو. دوی څه کوي؟ انساني عقل او عقل په بنا نو رښتیا دا انسان چې کوم قانون جوړ کړي ټولو لپاره منلو وړ نه وي. ته به چې مثال لا کا مفتي صاحب الګ د الګ سره واده وکړي، تاسو چا سره خوښوئ؟ دا یو فطري انسان دی، دا خوښوي چې دا الګ ته ښځه شي یا د الګ ځان له ښځه کړي. انسان دا خوښوي چې دا د حیوان سره واده وکړي. دوی ول قانون پاس کړي. انسان دا مني چې دا ځان نه سپی جوړ کړي. راشه په جاپان کې، راشه په یورپ کې، دوی ایو کسان باندې $10,000 لګولي ځان نه سپی جوړ کړي. انسان دا خوښوي چې ځان نه ښځه جوړه کړي. ایلن ماسک مشهور سړی دی، د ده سوی ځان نه لور جوړه کړه. په ده باندې د ده د دماغ چې دا ډونالډ ټرمپ راوستو، ده په $1,00,00,000 ولګول چې دا ډونالډ ټرمپ دا صدر کړي. هغوی دا قانون به زه ختموم، خو هغې سره یو خپل اختلاف راغلی دی. نو دا څونه د شرم خبره ده. ما به خپله ویډیو کته یو هلک ځان نه جینۍ جوړه کړې او پلار یې ناست دي او چې راشي د پلار هغه رنګ یې داسې بدلېږي ورته. هغوی دا زما خپل ژوند دی، د پلار مې پکې څه کار دی؟ نو دوی چې دا کوم دا هلک چې ځان نه جینۍ جوړه کړې ده دا خوښي یا لکه دا ملحدان بې غیرته دي، دلګان دي، څه دي؟ مجبوري مې ورته وایم موږ ته په براټ ته راشي و یاره زما چې دوی بالغ شي او لور مې بالغه شي که دا بغیر نکاح چا سره ژوند تېرې پروا مې نشته. ما ته غټ دلی څه شی ته غټ دلی تا نه بل غټ دلی نشته چې ستا وروره لور دې ځان سره بوای فرنډ را روان کړی ستا کور کې تا ته وایي دا زما بوای فرنډ دی. قسم په خدای مسلمان و یاره تاسو دې معاشره کې اوسېږئ ما والله چې مسلمان په یورپ کې اوسېږي هغه به صحیح هغه غیرتمند دي دوستانو. دا خبره نشته دی دوستانو چې دوی به دا وکړي. دوی وایي د انسان مسایلو د حل طریقه انساني عقل او ساینسي موږ ته مسایل موجود دي، مسایل به په سال کې نو په عقل چې حل کړې خو بیا به درنه ډله جوړېږي که نه د وحي په ذریعه حل کړه چې دا دې ویل چې څه وکړه د لور نکاح دې وکړه د زوی نکاح دې وکړه بغیر نکاح ژوند تېرول دی ورته څه شی وایي دې ته اوس څه نوم ورکوي ریلیشنشپ څه شی هلک او جینۍ به یو ځای ژوند تېروي بس خپل
خپل جنسي خواهشات به یو بل نه پوره کوي چې کله پوره شي ته به وایي زه ته ستا په مخه ښه شو ستا په مخه دا به ځان له بل وګوري دا به ځان له بل نسونه د بې حیایا دوی په دې معاشره فخر کوي او زما مشرقي معاشره باندې اعتراض کوي ته خو لاړ شه تا اول چې ته یورپ ته ځې او تا ورسره لیکل کړي چې زه به دا قانون فالو کوم موږ ویل چې انسانان څه جوړ کړي دا د ټول دپاره څه نه وي فایدهمند نه وي خبره مې د دې دا مې د ټول د دې مذهب لا خلاصه مې دا شوه ته چې کوم قانون انسانانو جوړ کړي دا ورسره موږ نه منو فطري انسان ورسره نه مني ښه بس مخکې دوی وایي د انسان مسایل د حل طریقه انساني عقل او ساینسي طریقه کار دی د څه وحي یا د آسماني کتاب ضرورت نشته دی یعنی په انسان باندې ایمان راوړلو ته هیومنزم وایي نو خلاصه دا شو چې انسان به خپل مسایل خپل حل کوي او دا به د خپل عقل او دماغ په ذریعه سره او ساینسي قوانینو په ذریعه سره حل کوي د هیومنزم په تعریف کې څلورم هر قسمه نظریه لکه د تقدیر او ایمان بالقدر نظریه چې د هیڅ نظریه نشته انسان د خپل تقدیر او قسمت په خپل خالق دی یعنی د کوم کوشش عمل چې انسان مثبت ګڼي د کوم شي عمل چې انسان مثبت ګڼي د دې کولو انسان پوره آزاد دی یعنی دې ته خارجي یا آسماني پابندي کولو ضرورت نشته دی ځکه دا د خپل خیر او شر انتخاب او ترجیحات په دا د خیر او شر په انتخاب کې څه شی دی اختیارمند دی آزاد دی موږ یو نه خیر او شر متعین دي تا ته اختیار درکړل که خیر اختیار او که شر اختیار دغه دی دوی وایي چې تخلیق کوه موږ یو چې دا خبره کړه په نقطه ورسېدی فرق هم پکې وپېژندو سبا به نه تپوس کوم د هیومنزم په تعریف کې پنځمه نقطه د هیومنزم مطابق د تمامو اخلاقیاتو بنیاد د مذهب په ځای په دنیاوي اقدارو باندې دی د قوم په ذریعه سره چې انسان زیات نه زیاتې خوشحالۍ حاصلې کړې او ازادي او ترقي حاصله کړه د مذهب په ځای دنیاوي هر عمل به کولی شي د قوم سره چې دې ته خوشحالي حاصلېږي هر عمل هر یو عمل کوه چې تا ته به مادي که غیر فطری کارونه کې او که شرابونه او کبابونه هر څه چې کې به ته صرف مادي ترقي مسله کوو خوشحالي حاصله که شابه هر هغه عمل به کوي کوم کې چې دې ته مادي ترقي حاصله شي اگر که هغه څیز جایز وي او که ناجایز وي انساني لذت حاصلولو کې آزاد دی انسان لذت حاصلولو کې آزاد دی د هیومنزم یا انسان پرستی د فلسفې خلاصه بیانو شابه انسان پرستی یو داسې نظریه حیات ده چې د دې مطابق د عبادت او پرستش قابل صرف یوه هستی ده او هغه انسان په خپله دی د انسان پرستی داسې نظریه د حیات ده د دې مطابق د عبادت او پرستش قابل صرف یوه هستی ده او دا انسان حضرت انسان په خپله دی دوستانو اول نمبر هیومنزم انسان د خدای په مقام باندې مقرر کړی دی دویم هیومنزم یو مذهب دی په قوم کې چې د انسان پرستش کېږي او تاسو به اکثر اورېدلي وي چې انسانیت د ټولو نه لوی مذهب دی هیومنزم یو مستقل ضابطه حیات ده چې په خپله په ځان ایمان راوړل دي خپل ځان باندې ایمان راوړلو ته څه وایي هیومنزم بس اسان تعریف هیومنزم انسان پرستی په خپل ځان ایمان راوړلو ته دریم هیومنزم کې د انسان د پرستش طریقه هغه نه ده کومه چې د خدای جل جلاله د پرستش طریقه ده څلورم هیومنزم مطابق هر انسان خپل ځان کې دننه یو خدای دی د دوی یو فلسفي وایي چې اصل انسان خو په 18مه صدۍ کې پیدا شو څه مطلب دوی وایي مخکې چې څومره انسانان تیر شوي دي هغوی د قوم بالادست قوت پابندي کوله لیکن 18مه صدۍ کې اصل انسان پیدا شو چې دې ته د خپل ځان پته ولګېده چې زه خو خودمختاره یم او زما د پاسه بل بالادست قوت نشته دی نو دا د هیومنزم د فلسفې خلاصه ده دا د فلسفې هیومنزم په دې هیومنزم کې شاخونه دي یو پکې ایتیزم هم دی چې دی موږ چې کومه موضوع ویو دقه ایتیزم او د الحاد ویو بنیاد اول الحمدلله موږ د علم تعریفات دغه زده کړل اوس مغربي دعوه جواب دعوه مو پېژندل هغه را روان شولې د مولدینو سره تنقیحات مو پېژندل مغربي فکر فلسفې ته چې راوړېدو نو هیومنزم مو پېژندو اوس دغه دي څه دي د شاخونه دي سبا به موږ وایو سیکولریزم وضاحت وکړو بیا سوال راځي سیکولریزم کې سوال راځي چې تاسو په سیکولریزم دا کفري نظام دی چې دی کفري نو تاسو بیا په هندوستان کې تاسو مشران سیکولریزم ولې غواړي هندوستان کې سیکولریزم ولې غواړي او هندویزم ولې نه غواړي نو هغه جواب دی بیا په ماده لیبرلیزم او بیا ایتیزم پنځم شاخ غالبا ایتیزم دی هغه به خبره کوم مخکې به زه دا درس ډېر ضروري دی واخر دعوانا الحمدلله